Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. نن زموږ لیکچر د 9th کلاس د فزیکس لپاره دی او نن به موږ ټاپک کوو stability. Stability is the measure of how hard it is to displace an object or system from equilibrium. Stability زموږ سره یو measure دی، یو پیمایش دی چې زموږ سره دا څومره حده پورې مشکله ده چې یو باډي په equilibrium کې ده او هغه موږ د دې نه ډسپلیس کړو. بعضې څیزونه په اکویلیبریم کې هغه موږ ډېر په اسانۍ سره د هغې اکویلیبریم ماتولی شو، ختمولی شو، او بعضې مشکلې چې د هغې اکویلیبریم موږ ختم کړو بلکې هغه واپس خپل اوریجنل پوزیشن ته په کوم پوزیشن باندې چې و هغه پوزیشن ته واپس راځي. نو په دې وجه باندې زموږ سره درې قسمه سټیبلیټي کیسز دي. اولنی کیس د اکویلیبریم زموږ سره دی stable equilibrium. مخکې نه تاسو د اکویلیبریم باره کې پوره ټاپکس ویلي دي. یو زموږ سره د اکویلیبریم ټایپس چې هغه زموږ سره سټیټیک او ډاینامیک اکویلیبریم، نو هغه زموږ سره ټایپس اف اکویلیبریم دي. دې نه علاوه تاسو یو دوه کنډیشنز فار اکویلیبریم هم ویلو، فرست کنډیشن اینډ سیکنډ کنډیشن. اوس دا چې دي نو دا زموږ سره کیسز دي، حالتونه دي. د اکویلیبریم درې حالت دي چې یو پکې زموږ سره سټیبل اکویلیبریم دی. Stable equilibrium, a body is in stable equilibrium if when slightly displaced and then released it returns to its previous position. دا زموږ سره هغه اکویلیبریم دی په کوم کې چې یو باډي مونږه د خپل پوزیشن نه معمولي سلایټلی ډسپلیس کړو نو دا واپس خپل اوریجنل پوزیشن ته، پریویس پوزیشن ته راځي. د دې لپاره مونږه اگزامپل که یو کون، داسې کون والا یو آبجیکټ مونږ واخلو او دا په دې انداز باندې په ځمکه یا په ټیبل باندې مونږ کیدو، نو که دا زه سلایټلی داسې د دې ځای نه معمولي ډسپلیس کړم، داسې د یو طرف ته دا زه فورس ولګوم او دا معمولي ډسپلیس کړم او بیا یې ریلیز کړم، فورس دې لرې کړم، لاس د دې نه لرې کړم، نو دا به واپس خپل پوزیشن ته ځي. دې قسم اکویلیبریم ته سټیبل اکویلیبریم. دا به شان که یو بوک زموږ سره په ټیبل باندې پروت دی، نو که د دې دا یو سایډ زه معمولي ډسپلیس کړم، راوچت کړم، نو دا چې زه ریلیز کړم دا واپس خپل پوزیشن ته ځي. نو دې قسمه اکویلیبریم ته سټیبل اکویلیبریم. د سټیبل اکویلیبریم کریکټریسټیک دا یاد ساتئ چې په دې کې د ډسپلیس کولو په دوران کې سنټر اف ګریویټي معمولي ریز کیږي او سنټر اف ګریویټي چې ریز شي نو د بره نه باډي ښکته رالویږي. نو د دې وجې نه د سنټر اف ګریویټي فار ایگزامپل د په دې ځای باندې سنټر اف ګریویټي ده، دا به شان د دې باډي په دې ځای باندې سنټر اف ګریویټي ده. نو که دا معمولي مونږه ریز کړو نو دا سنټر اف ګریویټي د خپل پوزیشن نه معمولي راوچته شي او د بر ځای نه مونږ ته پته ده چې باډیز چې دي نو هغه بیرته ښکته لویږي، نو دا واپس خپل پوزیشن ته تللی شي. دا به شان که دا مونږه داسې دې طرف ته ډسپلیس کوو نو د ده سنټر اف ګریویټي په دې ډایرکشن کې داسې ریز کیږي د خپل اصل پوزیشن نه چې دا د مخکینی پوزیشن دا به بیا دې ته راځي. نو سنټر اف ګریویټي په دې کې معمولي ریز کیږي او د بره ځای نه واپس اجسام ښکته رالویږي. نو د دې وجې نه دا زموږ سره په سټیبل اکویلیبریم کې ده چې دا واپس خپل پوزیشن ریګین کولی شي، دوباره حاصلولی شي. د دې لپاره کریکټریسټیک دا یاد ساتئ چې سنټر اف ګریویټي is raised. نو کله چې سنټر اف ګریویټي ریز شو نو هغه بیرته واپس خپل حالت ته راځي. بل پوټنشل انرژي چې څنګه سنټر اف ګریویټي ریز شو نو سنټر اف ګریویټي یا سنټر اف ماس دواړه موږ ویلی شو. سنټر اف ماس مطلب ټوټل ماس په دې پوینټ باندې اثر انداز کیږي، نو چې ماس موږ بره ریز کو وخیږو نو هغه ښکته بیا په خپله راځي. نو په دې باندې موږ انرژي صرف کوو او هغه انرژي د پوټنشل انرژي په تور په دې کې سټور شو واپس چې دا راځي نو هغه انرژي به استعمالي.
دویم زمون سره unstable. Unstable equilibrium. A body is in unstable equilibrium if it moves further away from its previous position when slightly displaced and released. کله چې یو باډي slightly displaced شي او بیا ریلیز شي نو دا یو نوی پوزیشن حاصل کی، مطلب هغه خپل پریویس پوزیشن ته نه راځي بلکې یو نوی پوزیشن دا حاصل کی. او د دې مثال کومګه د دې کون په دغه کې ورکو نو فار ایگزامپل دا کون په دې 13 ځای باندې کدا کون موږ داسې بیلنس ودرو نو دا زموږ سره په انسټیبل ایکویلیبریم کې دی. دا ځای د سنټر اف ګریویټي ده. دا کوم معمولی غونډه کې فورس په دې ځای اپلای کوم، معمولی غونډه کې دا ډیسپلیس کوم نو د ډیسپلیس کولو سره به څه چل کیږي، دا چې معمولی یو طرف ته داسې تاو شي نو د سنټر اف ګریویټي به داسې په دې ډایرکشن کې نو معمولی سنټر اف ګریویټي د خپل پوزیشن نه لوور شو. سنټر اف ګریویټي سی جی is lower. چې سنټر اف ګریویټي لوور شو نو د ښکته نه سنټر اف ګریویټي په خپله باندې بره بیا نشي تللی. نو د دې وجې نه چې کوم پوټنشل انرژي د مخکې نه ده هغه زموږ سره استعمال شوه په خپله، مطلب دا خپله انرژي چې کومه مخکینۍ پوټنشل انرژي ده هغه استعمال کړه او د دې پوټنشل انرژي کمه شوه. په دې صورت کې زموږ سره په ډسپلیس کولو سره پوټنشل انرژي انکریز شوه، واپس هغه انرژي استعمالي او خپل پوزیشن ته راځي. په دې صورت کې په انسټیبل ایکویلیبریم کې سنټر اف ګریویټي لوور شوه نو د لوور نه بیرته واپس سنټر اف ګریویټي بره نشي ختی یا سنټر اف ماس واپس بره کېدی نشي. نو د دې وجې نه دا یو نوی پوزیشن حاصل کی چې دا مثال په طور داسې پرېوته نو سنټر اف ګریویټي د هغې په نسبت باندې اوس نوره هم لوور شوه. نو داسې قسمه ایکویلیبریم ته موږ انسټیبل ایکویلیبریم وایو. او د دې انسټیبل ایکویلیبریم ډېر مثالونه دي. زموږ باډي چې دا نو دا هم چې موږ سیده ولاړ یو نو زموږ سره تقریبا د انسټیبل ایکویلیبریم کې خو څه حده پورې موږ خپل باډي سټرکچر داسې دی چې موږ خپل ځان په ایکویلیبریم کې ساتو. دریم زموږ سره نیوټرل ایکویلیبریم. په نیوټرل ایکویلیبریم کې سنټر اف ګریویټي نه لوور کیږي او نه ریس کیږي. نو یو ډیفینیشن تاسو دا لیکلی شئ چې د ټایپ اف ایکویلیبریم ان وچ د سنټر اف ګریویټي از neither lower nor raised when slightly displaced and released. چې کله یو باډي معمولي غونډه کې موږ ډسپلیس کړو او بیا ریلیز کړو نو د دې سره د سنټر اف ګریویټي نه ریس کیږي او نه لوور کیږي بلکې په هغه لیول باندې پاتې کیږي په کم باندې چې د مخکې نه سنټر اف ګریویټي ده. دلته چې کوم ډیفینیشن لیکلی a body is in neutral equilibrium if it stays in its new position when displaced. نو نوی پوزیشن خو په دې کې زموږ سره حاصلیږي او خو دا نوی پوزیشن تقریبا د هغه مخکینی پوزیشن ایکویولنت دی. لکه فار ایگزامپل دا باډي زموږ سره په داسې طریقه باندې چې د دې دا سنټر اف ګریویټي ده په داسې طریقه باندې دا باډي پرته ده نو که دې باندې موږ داسې فورس ولګو نو دا به رولینګ وکړي داسې به تاو شي بل طرف ته به لاړ شي خو د ده سنټر اف ګریویټي نه لوور شوه په دې دوران کې او نه ریز شوه. نو داسې قسمه ایکویلیبریم ته موږ نیوټرل ایکویلیبریم وایو چې په هغې کې سنټر اف ګریویټي نه لوور کیږي او نه ریز کوونکی دی. د دې نه علاوه د an object stability is improved by. اوس زموږ سره ټول انحصار چې دی د ایکویلیبریم نو هغه په سنټر اف ګریویټي یا سنټر اف ماس باندې. نو یو 3 پوینټس دلته لیکلي چې په دې باندې موږ د یو object stability سیوا کولی شو انکریز کولی شو.
lowering the center of mass یا center of gravity. دا یو object center of gravity یا center of mass چې څومره لووري نو هغومره هغه زموږ سره په stable equilibrium کې. لکه فار ایگزامپل په دې بوک په صورت کې دا سپورټ ته چې څومره دا سنټر اف ګریویټي نږدې لوورینګ مطلب دا چې سپورټ کم سپورټ چې دې ته لګېدلی دی په کوم باندې چې دا بوک پروت دی چې هغه سپورټ ته دا سنټر اف ګریویټي نږدې وي نو دا به په سټیبل ایکولیبریم کې. که دا بوک تاسو نیغ داسې ودروئ نو په دې صورت کې سنټر اف ګریویټي د دې په نسبت باندې کافي اوچته ده نو په دې صورت کې به دا بیا زموږ سره انسټیبل شي د دې په نسبت به دا زموږ سره انسټیبل ایکولیبریم کې ځکه چې په دې کې سنټر اف ګریویټي هغه د دې په نسبت باندې هایه ده. نو څومره چې سنټر اف ګریویټي موږ لوور کوو نو د هغې ایکولیبریم چې دی هغه به زموږ سره سټیبل. دویم increasing the area of support. کم ایریا چې ډیره سپورټ ورکوي دا ایریا چې څومره زیاتی ایریا اف سپورټ زیاتی نو دا به زموږ سره په سټیبل ایکولیبریم کې. لکه مثال په طور دا باډي چې دلته دا بوک په دغه ټیبل باندې پروت دی نو د دې ډیره ایریا لاندې سپورټ ایریا زیاته ده خو چې دا تاسو پر ایج باندې داسې کېدی او نیغ ودروئ نو د دې لاندې چې کومه ایریا ده هغه ډیره زیاته کمه ده. نو یو خو د دې سنټر اف ګریویټي هایر شوه دویم دا ایریا چې کوم دې ته سپورټ ورکوي هغه ایریا کمه ده سپورټ والا ایریا کمه شوه نو د دې وجې نه دا په انسټیبل کې دغه شان دا باډي په دې کې او په دې کې زموږ سره سنټر اف ګریویټي په یو شان فاصله باندې دي تقریبا سنټر اف ګریویټي تقریبا زموږ سره په یو شان فاصله دي خو دلته ایریا زیاته ده ایریا اف سپورټ دومره ده او دلته ایریا اف سپورټ یو پوینټ صرف ده نو چې ایریا اف سپورټ زموږ سره کمي نو د هغې سټیبیلیټي کمیږي نو دا په انسټیبل کې دی او دا زموږ سره په سټیبل ایکولیبریم کې دی. او دریم بای بوت یعنی دا دواړه خبرې چې ایریا هم مونږ سیوا کو لکه په دې بوک په داسې دغه کې دلته ایریا اف کنټنټ هم سیوا ده او سنټر اف ګریویټي هم لوور ده نو داسې بوک چې پلین پروتي په ټیبل باندې نو دا ډیر زیات سټیبل دی نو په دې دریو طریقو سره اصل کې دوه طریقې دي خو درېیمه دا لیکلي چې دواړه فیکټر مونږ انوالو کړو نو باډي به زموږ سره زیات سټیبل او ایکولیبریم به زیات وي. اوس د سټیبیلیټي د سسپینډډ باډیز دپاره چې کله باډیز مونږه څه سپورټ ته سسپینډ کړي نو په دغه صورت کې زموږ سره هم سټیبیلیټي په درې کیسونه دي چې سټیبل انسټیبل اینډ نیوټرل. سسپینډډ باډیز دپاره کم باډیز به زموږ سره په سټیبل کې کوم په انسټیبل کې او کوم به په نیوټرل ایکولیبریم کې. نو د سټیبل لپاره هغه باډیز به زموږ سره په سټیبل ایکولیبریم کې په کوم کې چې سنټر اف ګریویټي یا سنټر اف ماس دا د پوینټ اف سپورټ نه لووري سنټر اف ګریویټي یا سنټر اف ماس دا لووري او پوینټ اف سپورټ زموږ سره هایري بری. لکه فار ایگزامپل د دې لپاره زه یو رولر پیمانه که تاسو واخلئ او په دې ځای کې د دې سوراخ وکړئ په هغې کې میخ کیل دا تاسو ولګوئ په دیوال کې نو دا زموږ سره په سټیبل ایکولیبریم کې ده. دلته دا ځای زموږ سره پوینټ اف سپورټ دی پوینټ اف سپورټ او د دې سنټر اف ګریویټي یا سنټر اف ماس زموږ سره دا ځای دی نو دا زموږ سره لوور دی سنټر اف ګریویټي دا زموږ سره لوور ده او سپورټ بره دی نو داسې قسمه ایکولیبریم دا به زموږ سره په سټیبل ایکولیبریم کې که دا تاسو داسې ډسپلیس کوئ نو دا به یو سایډ بل سایډ ته پینډولم په شان وایبریشن لږ ساتو کې خو دا به خپل اصل پوزیشن له واپس راځي نو دا زموږ سره سټیبل دی. دویم زموږ سره که د انسټیبل لپاره ووایو په انسټیبل ایکولیبریم کې
سنټر اف ګریویټي به لووري، سنټر اف ګریویټي به هایري او پوینټ اف سپورټ به لووري. لکه فار ایگزامپل همدغه رولر دی، که دا زه داسې تاو کړم او بره دلته راولم نو سنټر اف ګریویټي به بره شي، پوینټ اف سپورټ به لاندې پاتې شي. نو داسې قسمه ایکولیبریم بیا زموږ سره انسټیبلي فار ایگزامپل دا هغه رولر دی، دا د دې هغه سنټر اف ګریویټي یا سنټر اف ماس دی. سنټر اف ګریویټي سنټر اف ماس دواړه زموږ سره په یو پوینټ دي او دې ته پوینټ اف سپورټ دا ځای شي، دا زموږ سره پوینټ اف سپورټ دی. نو د دې ایکولیبریم به زموږ سره انسټیبل. که دا زه معمولي ډسپلیس کړم نو دا به داسې لاړ شي او ښکته به دې طرف له به داسې راشي، د ډسپلیس کولو سره به دا ښکته وي. نو دا قسم ایکولیبریم زموږ سره انسټیبل دی، ځکه چې د معمولي سلایټلی ډسپلیس کولو سره دا خپل اوریجنل پوزیشن ته واپس نه راځي. په کوم پوزیشن چې له مخکې نه دلته دی دې پوزیشن ته دا واپس نه راځي په خپله. نو دې قسمه ته موږ انسټیبل ایکولیبریم وایو د سسپینډډ باډیز دپاره. او دریم زموږ سره نیوټرل ایکولیبریم. په نیوټرل ایکولیبریم کې پوینټ اف سپورټ او سنټر اف ماس یا سنټر اف ګریویټي دا دواړه به په یو پوینټ باندې، لکه فار ایگزامپل دا رولر پیمانه دا ځای د دې سنټر اف ماس دی او په دې ځای زه سوراخ وکړم او په دې باندې میخ ووهم نو دا پوینټ اف سپورټ پوینټ اف سپورټ هم دا پوینټ دی او سنټر اف ماس هم دا پوینټ دی. نو په دې صورت کې که زه په دې باندې سلایټلی دا ډسپلیس کړم نو دا به لاړ شي په یو نوي پوزیشن به ودرېږي، کیدای شي چې دې خپل پوزیشن ته راشي، کیدای شي چې یو نوی پوزیشن ګین کړي داسې ودرېږي، کیدای شي دا سربره راشي دا ښکته، خو یو نوی پوزیشن به دا ګین کړي، خو کیدای شي چې دا خپل اوریجنل پوزیشن ته هم پکې واپس راشي. نو په دې کې سنټر اف ماس یا سنټر اف ګریویټي نه لوور شوه نه ریز شوه، بلکې په هغه پوزیشن باندې سنټر اف ماس دی. نو دې قسمه ایکولیبریم ته موږ نیوټرل ایکولیبریم وایو. په روزمره زندګۍ کې که د دې اگزامپلز موږ واخلو نو د سټیبل ایکولیبریم یو فین پنکه چې دغه ته ځوړند دی نو دا زموږ سره دلته سپورټ دی، دا به سپورټ دی او د دې سنټر اف ماس یا سنټر اف ګریویټي بدلته نو سنټر اف ماس لوور دی سپورټ بره دی، نو دا زموږ په سټیبل ایکولیبریم کې دی. که دا فین تاسو دې له معمولي دا ډسپلیس کړئ نو دا به لږ وایبریشن وکړي خو واپس لږ ساعت پس به دا خپل اوریجنل پوزیشن ته واپس راشي. نو دا زموږ سره په سټیبل ایکولیبریم کې دی. انسټیبل ایکولیبریم یو رسي ده دوه سپورټس ته تړلې شوې ده او په دې باندې یو تن ګرځي، نو دا زموږ سره انسټیبل ایکولیبریم دی، ځکه چې دا کم رسۍ دا ځای چې دی دا زموږ هغه سپورټ دی. دا د دې سپورټ دی او د ده سنټر اف ګریویټي یا سنټر اف ماس به دلته په باډي کې په دې ځای کې چرته وي. نو سنټر اف ګریویټي دا بره ده سپورټ لاندې دی، نو دا زموږ سره په انسټیبل ایکولیبریم کې ده. دغه شان د نیوټرل ایکولیبریم مثال په روزمره زندګۍ کې د سسپینډډ باډیز دپاره نو هغه تاسو به په پارک وغیره کې زانګو لیدلي، تاسو به پکې زنګلي هم یو طرف بل طرف ته د دې پوینټ اف سپورټ زموږ سره دا پوینټ دی او همدا پوینټ زموږ سره سنټر اف ګریویټي هم ده. نو دا چې تابعیږي په دې دوران کې د دې سنټر اف ګریویټي نه د خپل پوزیشن نه لوور کیږي او نه ریز کیږي، بلکې په هغه یو پوینټ باندې کوم ځای چې سپورټ دی په هغه پوینټ باندې د دې سنټر اف ګریویټي
نو داسې قسمه ایکولیبریم ته مونږ نیوټرل ایکولیبریم وایو. نو دا درې کیسز دي چې هغه مونږ د سسپینډډ باډیز لپاره هم وویل. نو که مونږ په یو سسپینډډ باډیز ایکولیبریم هغه سټرانګ کول غواړو، سټیبل کول غواړو، نو د هغې لپاره لازمي خبره دا ده چې سپورټ د بری او د دې سنټر اف ګریویټي د کوزې، نو دا به زموږ سره په دغه سټیبل ایکولیبریم کې. د دې لپاره دا اصول په ټایس کې د ماشومانو کوم ټایس چې په هغې کې هم استعمالیږي، یو پیرټ یا توته شکل داسې چې دلته دا په یوه خپه باندې دا ټای په یو سپورټ باندې ولاړي. د دې ټای دا حصه دوی د میټل نه جوړه کړي او دا بره حصه چې دا د پلاستیک نه جوړوي. مطلب دا چې د دې دا حصه سپکۍ او دا حصه درنۍ. نو موږ ته پته ده چې سنټر اف ماس یا سنټر اف ګریویټي دغه دروند سایډ ته نږدې، نو د دې وجې نه د ده سنټر اف ماس به دلته چېرته او سپورټ دا ځای دی. نو سپورټ بره شه، سنټر اف ماس لاندې دی. نو که دې نه تاسو معمولي دا ډسپلیس کوئ نو دا وایبریشن کوي، داسې یو طرف بل طرف ته معمولي تاویږي، خو دا په دې یوه خپه باندې په دې سپورټ باندې پروت دي او ښکته نه لویږي. ولې چې دا زموږ سره په سټیبل ایکولیبریم کې دی. په سټیبل ایکولیبریم کې ولې دی؟ ځکه چې د ده سنټر اف ماس لوور دی او سپورټ بره دی. نو په دې وجه دا په سټیبل ایکولیبریم کې بار بار دا وایبریشن کوي، په دغه یوه خپه باندې ولاړ وي، خو دا د دې نه ښکته نه لویږي. نن دپاره دا پوره ده. ویډیوز لازما لایک کړئ. که ستاسو خوښیږي، تاسو ته فایده راسي، نو پکار ده چې تاسو ویډیوز لایک کړئ چې مزید ویډیوز زه ستاسو دپاره نه اپلوډ کړی شم، او چینل پوش په ټویټر سبسکرایب کړئ. تھینکس ا لاټ.